बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन कैफ़ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पतीरो सबकुनों के बहस द बिस्मिल्लाह व द हम्द व सलात और दागे नपस बहस द बाबुन और द कैफ़ा लफ्ज़ द बद और द बुदून लफ्ज़ द वही लफ्ज़ द रसूल और बहस द वक़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल और वक़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा वजल बहस द इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बादिह वजद ज़िक्र कवलु द आयत पर किताब की पे इब्तिदा द किताब की तख़सीस द नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ाहत द आयत मुनासिबत द तर्जुमतुल बाब सरा और बिया तरीक़ा द हदीस द वेलो द शागिर्द द उस्ताद प मख के पा इबारत द सनद मुतसिल सरा और बिया बास द हद्दसना द हद्दसनी अखबरना अखबरनी और बिया दागी नपस द शेख हुमैदी वज़ाहत और दागी नपस द सुफियान और द यहया बिन सईद और बिया प अल अंसारी बानी बहसों और बिया द मुहम्मद बिन इब्राहिम तैमी हालात बिया अलक़मा बिन वक़ासो को और बिया उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और दागी नपस बिया ज़िनी मबाहिस मुंगा नूर वेली उची आगा तासु लिकली दी। चूँकि दा हदीस कसीरुल मबाहिस हदीस थे और इब्तिदाई हदीस थे इमाम बुखारी रहिमहुल्लाहु ताला नो तालिब इल्म उस्ताद त पकार दे मुअल्लिम त ची तालिब इल्म पखा तरीक़ा व पज़ा वज़ाहत बने पदे हदीस बांधे द पोहेदलो कोशिश होकी। नन बतासु लिकल न कवे कम लिकल चिता सुकड़ी दी सरसरी आगे तगो रही और चिपागी के कम इमला गलती ज़िनी ख़बरें चितासो अख्वा देखवा कड़ी और ज़िनी दासी ख़बरें चागा पा हदीस के बने उज़मा ख़बर भाई आगा बतासो आगे सर लिकली और ज़िनो द आइमा ख़बरें भाई उज़मा ख़बरें बदागे सरा यो ज़ेशवी पखपल इमला बनी नज़र सानी का वही और दागे तस्हीह हो गए सही गए खुद तवज्जो मा तरफ तसाते मुंग दबाब पबारक के तरीक़े अदा व तफसील सरदा खबर ज़िक्र करे वा और दागे दरी सूरतुन मुम ज़िक्र करियो ख़ तरीक़ा दा व ची दा बाब मुनवन शी और ख़बर शी लपारा द मुब्तदा मुक़दरे तफसील सर मु प्रबास कड़ो और यो ख़बर पर ज़हन के वो साथे ची द इमाम बुखारी रहमुल्लाह पर किताब की मुश्किल ख़बरा मुआफ़िक़त द हदीस दे द तर्जुमतुल बाब सरा मा तासु ता अर्ज़ कड़ो ची फ़िक़्हुल बुखारी फ़ी तराजुमिही फ़ुक़ाहत द बुखारी
دا هغه په تراجمو کې دی. نو د امام بخاری په کتاب کې مشکل خبره موافقت د حدیث ته ترجمه الباب سره او ترجمه الباب سره مناسبت د حدیث ضروری دی. او د امام بخاری رحمه الله تعالی په امت باندې دا قرض دی، په علماء امت باندې. هر محدث راغلی دی او د حدیث مناسبت خپل کوشش کړي چې د ترجمه الباب سره ولګي، موافقت د حدیث کوشش کړي دی. خو د علماء نن هم دا قول دی چې د امام بخاری رحمه الله تعالی په علماء امت باندې قرض دی. بدء په دو معنا سر راځي، یو په معنا د ابتدا او کچیری دا په زمې سره وي یعنی بدون شي، بدول وحی، نو په معنا د ظهور سره به وي. بیا اوس کچیری مونږ دا په معنا د ظهور سره اخلو، کیف کان بدول وحی، نو بیا به د دې ترجمه دای چې څرنګه یو کیفیت ظهور د وحی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو په دې سره تمام اشکالات ختمیږي. ولی چې د دین وروسته چې کوم شپږ احادیث دي دا ټول احادیث مبارکه د دې سره موافقېږي. کچېرې موږ په معنا د ظهور واخلو، یعنی کیف بدو الوحی اوایو، نو معنا به شي چې څرنګه یو کیفیت ظهور د وحی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. ځینې مباحث چې هغه په خپل ځای کې ما په هغې باندې تفصیلا بحث کړی دی تاسو ته، چې امام بخاری رحمه الله تعالی دلته دا کتاب د لفظ کتاب نه ولې شروع نک، د لفظ باب نه ولې شروع، او پاغي کې د علماء کرامو د محدثینو اقوال ما تاسو ته ذکر کړیو. نو اوس کچیری مونږه کیف بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم عبارت په خپل حال باندې پریدو، نو لفظی معنا به د دې وی چې څنګه و ابتدا د وحی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته. نو په دې معنا کې اشکال لې، بغیر د دریم حدیث نه د ترجمه الباب سره د نورو احادیث موافقت ناراضي. او دریم حدیث او 50 نمبر صفحه باندې وګورئ، د ام المؤمنین نه چې کوم روایت ده چې اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله ابتدا د وحی شوی و نو پنی کو خوبونو سره شوی و. نو ابتدا د وحی په دې حدیث کې ذکر ده ترجمه الباب سره چې کیف کان بدء الوحی، څنګه و ابتدا د وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دغه حدیث سره موافقت خوري او مناسبت باقی د یو حدیث سره هم مناسبت نه خوري. ولې چې اولنی حدیث چې د حدیث النیه یا حدیث الهجره ده،
او دوهم حدیث چې دی هغه سلسله الجرس دی کیفیت د وحی پکې بیان شوی دی. ځینو علماء کرامو خدا هم ویلی دي چې کیف کان بدء الوحی دې سره د دویم حدیث هم مناسبت جوړیږي. خو په تمامو طرق باندې چې زما کوم نظر دی په هغې باندې زما دا ذاتي نظر دی د دریم حدیث نه دویم حدیث د ترجمة الباب سره مناسبت نه خوري. په هغه صورت کې چې موږ کیف کان بدء الوحی یعنی څنګه و ابتدا د وحی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په دې معنا باندې واخلو. بیا تاسو ته ما هم دا ذکر کړی و چې په دې امام بخاری رحمه الله تعالی په دې خپل تمهید کې بطور مقدمه دا شپږ احادیث راوړي دي په حدثنا سره او ځینې وایي چې دا و احادیث دي چې مخکې به تاسو ته راځي قال ابن شهاب چې هغه اوم حدیث ګڼي. نو مقصد د خبرې دا دی چې دا څلورو احادیثو په دې صورت کې چې کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه و ابتدا د وحی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په دې صورت کې د ترجمة الباب سره څلور احادیث مبارکه مناسبت نه خوري موافقت د حدیثو نه راځي. اول جواب علماء کرام په کیف کان الوحی سره کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی څنګه راغلی و. نو کچیری عبارت دغه شی نو بیا خو اشکالات ختمیږي ولې چې انما الاعمال بالنیات دم وحیدا سلسله الجرس حدیث چې دی دا هم واحده او دغه سي حدیث الغار چې دی دا هم واحده حدیث مسلسل بالشفتین واحده حدیث الجودم واحده او حدیث الحرقلم واحده. خو خایسته جواب دا دی چې دلته وحی عامه ده یعنی وحی په معنا د عام سره مونږ اخلو وحی عامه ده دلته او ورنه مراد وحی مطلوع هم ده او غیر مطلوع هم ده. څنګه چې مونږ وحی په معنا د عام سره واخسته او ورنه مراد مو مطلوع او غیر مطلوع دواړه واخسته دارنګي به مونږه بدء په معنا د عامي اخلو یعنی اے بدء مکانی بدء زمانی بدء حالی یعنی بدء به درې واړو ته شامل دی. بدء مکانی کم زین وحی شروع شوی و او بدء زمانی کم زمانی نه شروع شوی و او بدء حالی په کم حالت باندې وحی شروع شوی و. نو اوس به د حدیث د ترجمة الباب سره مناسبت پیدا کیږي او د آیت مبارکه به هم د ترجمة الباب سره مناسبت پیدا کیږي موافقت به پیدا کیږي. مونږه وحی په معنا د عام سره اخسته وحی مطلوع او غیر مطلوع. نو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده دا وحی مطلوع ده. د وحی مطلوع تعریف ما تاسو ته په تیرو مباحثو کې کړو چې لفظ او معنی دواړه منزل من الله دا وحی مطلوع ده تلاوت کیږي او وحی غیر مطلوع چې مضامین او معنی
د رب العزت طرف نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په قلب اطهر باندې القا شوی او نبی علیه الصلاۃ والسلام په اقوال او افعال سره هغه ته جامو راغوسته. نو دلته وحی مطلوع چې کله وحی مونږ په عام معنی سره واخص نو وحی مطلوع ان اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعده نو دا وحی مطلوع شو. او وحی غیر مطلوع انما الاعمال بالنیات او راتلون کې څومره احادیث پک احادیث دي یا ټول کتاب دی نو دا وحی غیر مطلوع ده. نو خبره خیسته شوه نو د حدیث او د راتلونکي احادیثو او د آیت د ترجمه الباب سره موافقت پیدا کیږي. او چې کله مو بدء په معنا د عام واخسته بدء مکانی ای وحی چرته شروع شوی وا یعنی کم ځای نه وحی شروع شوی وا بدء مکانی غار حراو او وحی د کمی زمانی نه شروع شوی وا بدء زمانی نو کمی زمانی نه شروع شوی وا د هجرت نه مخکې او وحی په کم حال باندې شروع شوی وا نو بدء حالی نو حالت د کفر او شرکو نو چې بدء مونږ په معنا د عام واخلو بدء مکانی بدء زمانی او بدء حالی او وحی په معنا د عام د مطلوع او غیر مطلوع واخلو نو تمام اشکالات ختمیږي او د احادیثو او د آیت مبارکه او د حدیث مبارکه د ترجمه الباب سره موافقت به پیدا کیږي. اوس دلته یو بل خبره پاتې شو چې پاغي باندې تاسو ته ما تفصیلی بحث کړو. په بیان د کیف کې نو کیف استعمالی کی په بیان د کیفیت او دویم حال د زمان او مکان لپاره لکه یو سړی وي په عربي کې کیف اليوم او کیف د اظهار تعجب لپاره هم استعمالی کی په عربي کې او کیف د اظهار عظمت لپاره هم استعمالی کی لکه قرآن حکیم زی په زی باندې الله جل جلاله فرمای الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نو دلتا کیف په معنا د اظهار عظمت استعمال شوی ده. دلته مراد د کیف نه کیفیت مراد نه ده بلکې اظهار د عظمت مراد ده. نو بابون کیف کان بدء الوحی چې کیف نه مونږ اظهار د عظمت بیان د اظهار د عظمت مراد واخلو نو معنا بشي د بابن کیف کان بدء الوحی چې باب د په بیان د اظهار د عظمت ابتدا د وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې باب نو مراد عظمت وحی شو نو اشکال ختم شو. اور روان شپږ احادیث مبارکه
په دې ټولو احادیث مبارکو کې عظمت د وحی بیانېږي لکه انما الاعمال بالنیات اصلاح د نیت د عظمت د وحی لوجنه دغه سه حدیث الجود دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو الرزما تاسو ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل امین په هر رمضان کې راته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قرآن کریم اورو او په حدیث کې راځي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس مخ کې بتاس ترازی غالبا چې سلورم حدیث ته کپینځم راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د تمام مخلوقنا د تمام انسانانو نه زیات سخی وو نو دا عظمت د وحی لوجنه او دغه سی ورقه بن نوفل چې کوم حدیث ته او ورقه بن نوفل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې و ان یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤزرا کچیر جستا غورزی اومندم نو زبستا قوی مدد وکم ستا به زبر پور مدد وکم پورا مدد بدی وکم نو اظهار د نصرت او اعتراف ته رسالت لعظمت د وحی د وجنه دغه سي حدیث مسلسل بشفتین کې مخ کې تاسو ترازی ابن عباس نے چکم حدیث تے سعید بن جبیر روایت کی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه نو لا تحرک به لسانک لتعجل به عظمت وحی ان علینا جمعه وقرآنه عظمت وحی او د حدیث هرقل کې چې د روم بادشاہ دی د روم بادشاہ دی او په حدیث هرقل کې تاسو ته ما پرون ویلیو چې ابو سفیان فرمای چې ما کله چې دا خبره هرقل ما نه سوالات وکړل نو هرقل وویل چې فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين دا ته چې څه سوې کدا چیرې حق او رښتیاي نو زر دی چې دا بزما د دوړو قدمونو کې چې کم زید د مالک شي او بیا په دې باندې اکتفا نه کوي مخکې ډېر عجیبه خبره کوي وقد كنت اعلم انه خارج ولم اكن اظن انه منكم وای ما ته د دې خبرې معلوماتو چې هغه په دې زمانه کې مبوس کېدون کړي خدا زما ګمان نو چې هغه بس تاسو نه یعنی تاسو د قوم نه وي فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي نخایش ته ملاوي دو او بیا دا خبره کول چې کزه چرته هغه سره وای نو ما به دغه قدمونو توبه شولې دا څوک دی بادشاہ د روم دی عظمت د وحی لوجنا ولې چې هرقل بادشاہ ته چې کوم خط لیکلی شوی دی پاغه خط کې څه شی دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع د بسم الله نه چې جز د کتاب الله دی ٹھیک شو آیت د کتاب الله دی و سورۃ النمل کې څنګه دی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم او چې کله
نو ابتدا د بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم. اوس مرړوي بیا وګوره ورسته ځان نو ګوره. سلام علی من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام. او د دې ختنا ورسته بیا یو آیت راوړي. په دې خط کې یو آیت یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا شهدوا باننا مسلمون. تاثیر د دې آیتو، اعجاز د دې آیتو، اعجاز د وحی، عظمت د وحی، هغه الفاظ چې ما تاسو ته نقل کړل د هرقل د بادشاه نو کچیرې کیف په معنا د اظهار د عظمت سره مونږ واخلو نو د تمام احادیثو د ترجمه الباب سره مناسبت پیدا شو. تاسو ته ما په تفصیل سره په دې باندې بحث کړی دی او کدی باندې مزید ز دلایل وایم نو بیا به بس ورځ بام دې تیرو یو هفته خو په تیرا کړه. اوس رازو وਹੀ ستوي علماء اهل لغت لیکلی چې وਹੀ وای الاعلام فی خفاء، په پټي سره خبر ورکولو ته وਹੀ وای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرشتہ راغله وਹੀ به راوړه ولیکن عام خلکو ته پته نه لګیدا چې څه ویل. کیفیت د وਹੀ غو صحابه ته معلوم و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وਹੀ راشي نو علامت د وਹੀ دا ده چې مخکې په حدیث مبارکه کې راځي ښا بلکې ما تاسو ته په دې باندې ویلي هم ځینې حدیث ما تاسو ته ویلي هم خو الفاظ د وਹੀ چې دي هغه به صحابه ته معلوم نو. نو زبان مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره الفاظ د وਹੀ صادر شول چې کوم په قلب اطهر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل شوی وو. ځینې وایي چې دا په معنا د اشارې سره ده او ځینو لیکلي دي چې دا په معنا د اشاره السریعه ده، په جلدی سره اشاره کول. او یو خبره دلته په ما تاسو ته بده باندې بلکې تفصیلی بحث کړی دی چې وਹੀ په قرآن کې پسو معناګانو باندې راغلی ده. لکه قرآن حکیم کې الله فرمای ان شیاطین لیوحون الی اولیائهم، نو دلته مراد یوسوسون الی اولیائهم، وسوسې مراد دی. وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ دلته حکم مراد دی. یا ځینو ویلي چې القاء فی القلب مراد دی. او یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا دلته پسپسه په غوګونو کې زینو د زینو ته په خپل منځ کې پسپسه کول دا مراد نه. دغه شی او اوحى ربک الى النحل باغی باندې ما تاسو ته بحث کړو. نو اوس راځو وਹੀ په اصطلاح کې هغه کلام ته وایي چې د الله له طرف نازل شوی وي که په واسطه د فرشتي وي یا په بل څه ذریعه وي. د ظاهري اسبابو پکې دخل نه وي، د ظاهري اسبابو پکې دخل نه وي، د الله له طرفه به نازل شوی وي په واسطه د فرشتي، په واسطه د جبریل، په واسطه د بل فرشتي یا په بل څه ذریعه باندې.
نو دې ته وحی د نبوت ویلی شي او دا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سره خاص ده او که باقي امت کې چا د دغه قسم وحی دعوه وکړه نو انجام به د مسلمه کذابي او پاغه چې کوم حکم لګېدلی مغه به حکم وي اوس رازو دې ته چې د وحی اقسام څو دي محدثینو د وحی اقسام شپږ څلوېښت بیان کړي دي تاسو ته په حدیث کې مخکې راځي او زه چې بیا صفحات راوړم نو بیا په وخت لګي ها صرف د حدیث په ذهن کې کېنوئ رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة د مؤمن خوب د نبوت د شپږ څلوېښتمو حصو نه یوه حصه ده خو لیکن دا ټول قسمونه په یو ځای پریدو او راځو د قرآن حکیم طرف ته قرآن حکیم د وحی اقسام درې ذکر کړي دي الله جل جلاله فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إلا وحيا يعني إلقاء في القلب دوهم من وراء حجاب كلام يعني كلام من وراء حجاب او دریم لیگل د رسول ارسال د رسول نو قرآن حکیم درې اقسام بیان کړي دي او د درې اقسام شپږ بیا صورتونه دي او ځینو ولیکلي دي چا چې شپږ لیکلي هغه هم درته بیانومه او چا چې یو پکې بل لیکلی هغه هم بیانومه اول خدا درې اقسام دی بګي چې القاء فی القلب شو لیگل د فرشتي شو یا ارسال د رسول کلام می وراء حجاب شو او سرورم ملګي رؤیا الصادقه رؤیا الصادقه د ام المؤمنین روایت ته مخکې ما تاسو ته ووایي ام المؤمنین فرمائی اول ما بدأ برسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابتدا د وحی په نیکو خوبونو سره شوی و الرؤیا الصادقه ورنم مراد دي دینا ولی داسې بر اختیا کېدو لکه څنګه چې د سبۍ رڼا راوخیږي په حدیث کې به مخکې راځي تاسو ته او یا رؤیا الانبیاء وحی خوب د انبیاءو چې دی دا وحی دی او دلیل نه به احادیث مبارکه خو تیر شول خو قرآن هم دی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى نو دا هر سے بخوب کې لیدلیو نو لہذا دا څه شی دی خوب د انبیاء وحی دی ما پتا ست کتاب الوضو کې
د عبید بن عمر هغه قول بیان کړو چې رؤيا الانبیاء وحی ثم قرأ انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. بهرحال پاغي باندې هم ما تاسو ته تفصیلی بحث کړی دی. ها ان شاء الله تاسو ته په ذهن کې دا ټولې خبرې اوس موجودېږي. دویم دا څلورم شو، نو پنځم شو سلسله الجرس. आवाज د شرنګانی، شرنګ شرنګ ټنګ ټنګ کوي. او په دې سلسله الجرس کې د محدثینو شپږ اقوال ذکر کړي دي. سو اقوال، شپږ اقوال ذکر کړي چې کله د سلسله الجرس حدیث راشي نو الته به ان شاء الله به وایو. نو دا سو شو، پنځه شو. او شپږم دی تمثل د ملک، یعنی د فرشتي راتل په انسانی شکل کې. قرآن کریم نه هم ثابت ده سورۃ مریم فتمثل لها بشرا سویا. جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلو د انسان په شکل کې حضرت مریم علیہ السلام ته. او تاسو خو مشکات ویلې ده، دا حدیث په کتابونو کې چې مشهور حدیث ته حدیث جبرئیل ورته وایي. او په مشکات شریف کې په تفصیل سره دا حدیث تاسو ویلې ده. او د دین علاوه کله کله به جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي و چې ډیر ښکلی صحابي و، رب العالمین ورته ډیر حسن و جمال ورکړی و، دحیه کلبی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به جبرئیل د دحیه کلبی رضی الله عنه په شکل کې راته. او بیا راځو حدیث جبرئیل ته. عمر رضی اللہ عنہ فرمائی دا حدیث زه تاسو ته صرف تازه کوم په ذهن کې، نور به تاسو ته انشاءالله پروتي. مشهور حدیث ته بینما نحن جلوسا عند النبي صلی الله علیه وسلم اطلع علينا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر. دا حدیث ته. او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کېناست او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سوالات وکړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي جوابات ورکړو. په اخر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هذا جبريل يعلمكم آتاكم يعلمكم دينكم. دا جبريل راغلی چې تاسو دین وخی. او شپږم قسم چې دی هغه القاء د فرشتي دی. چې کله اول ځل وحی راغله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په غار حرا کې، نو بیا دا وحی 3 کاله بند وه. د وحی د بندش نه پس اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راته او په زړه کې به ورته خبرې اچولې چې داسې وکړه داسې مه کوه، او خبرې به ورته ښودلې. دا شپږ قسمونه پوره شو. او چا چې 7 قسمونه لیکلي دي دا هغونه یو دا دی چې فرشته په خپل صورت کې لیدل، لکه په اجیاد مکه کې
ما تاسو ته حدیث بیان کړو د مسروق چې تابعی دی د حضرت عائشہ نه پوښتنه کول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. رؤیت د باری تعالی په باره کې د حضرت عائشہ نه پوښتنه کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو حضرت عائشہ وته فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر چې په دې حدیث کې د علماو په خپل منځ کې اختلاف دی او ان شاء الله چې د دې خپل وخت راځي الته په دې باندې بحث کوو. خو دلته مونږ د وحي قسمونه وایو او چا چې وم دلیل ورکړی دی ا دلیل د هغوی راوړو چې هغوی څه دلیل ورکوي. یعنی یو حضرت عائشہ فرمایي چې جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دوه ځل په خپل صورت کې لیدلې دی. یو په اجیاد مکه کې مخکې به حدیث کې تاسو ته راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بینما انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري. په لاره باندې روانو مې یو ورځ د اسمان نه مې یو اواز واورېدو. د اسمان نه مې یو اواز واورېدو. نو بره مې چې سترګې وغړولې فإذا الملك جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. هغه فرشته چې ما ته غار حرا کې راتله د ځمکې او اسمانونو په منځ کې په یو کرسۍ باندې ناسته وه. فرعبت منه فرجعت ویرېدم ترې کور ته راغلم. حضرت خدیجه ته مې وویل چې فزملوني نو رب العزت به دا آیتونه نازل کړ فانزل الله تعالی یا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر. او بیا په حدیث کې راځي چې فحمی الوحی دا وحی ګرمه شو مطلب سلسله د وحی دوباره شروع شو. نیو په اجیاد مکه کې چې په دې حدیث کې به مخ ته تاسو ته راځي ښه همدغه حدیث پر راځي. دا هغه حدیث دی چې ځینې وایي چې امام بخاري و حدیثونه نقل کړي دي په خپل مقدمه د کتاب کې یا په تمهید د کتاب کې. نو هغه یو دغه حدیث وم حدیث شماري. او دویم ځل چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل په خپل صورت کې په سدرۃ المنتهى کې لیدلی او سدرۃ المنتهى سره لیدلی او نو فاوحى الى عبده ما اوحى ويدين مراد جبريل له. نو وم صورت چې چا نقل کړي دی او وایي چې فرشته په خپل صورت کې لیدل او وایي کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دلیل دغه دی. او اوس راځو کیف کان بدء الوحی تر وحی پورې خو خبره وشوه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول په باره کې ما تاسو ته ډېر بحث کړی او تاسو تمام شیونه لیکلی دی لیکلم کړی دی. رسول په لغت کې قاصد ته وایي پیغام رسون کی ته وایي او په اصطلاح کې رسول هغه کس ته وایي چې الله د خپل پیغام رسولو لپاره خوښ کړی وي او ذمہ داری ورکړي پیغام رسول د باری تعالی مخلوق خدا خلقو ته. خو ځینې علماو پر رسول او نبی کې څه فرق نه دی کړی خو د قرآن او حدیث نه ثابتېږي چې رسول او نبی کې فرق شته. لکه الله جل جلاله فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. صحیح شو؟ دا د قرآن نه دلیل شو. او په احادیثو کې د انبیا او د رسولانو چې کم تعداد بیان شوی دی، ځینو صحابو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د انبیاو د تعداد په باره کې پوښتنه کړې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکړی دی، بل ورځ ما تاسو ته ویلي دي ارڅخه. نو معلومه شو چې نبی او پر رسول کې فرق شته. نو راځو دې بحث ته چې دا بحث راټول کو یو نبی دی او یو رسول دی. ابن جوزی په کتاب تفسیر کې په تفسیر د سورۃ مریم کې لیکلی دي چې نبی هر هغه پیغمبر ته وایي چې هغې ته وحی کېږي، او رسول هر هغه شخصیت ته وایي چې د نبوت د ملاوېدو نه پس آغاز د دعوت وکړي، نو دا رسول دی. یعنی د دعوت د ورکولو نه مخکې ورته نبي ویلی شي، وحي ورته کېږي، خو دعوت یې نه یې ورکړی. او وروسته د اظهار د دعوت نه چې دی دا بیا رسولي. خو ځینې علما وایي چې د جملې نه یو شیخ الاسلام ابن تیمیه دی چې نبی هر هغه چاته وایي چې د اظهار د دعوت کوي عوام الناس ته، او رسول چې څوک رد د منکر کوي نو اولینې کس چا چې رد د منکر شروع کړو هغه نوح علیه السلام. او اوس د رسول الله الى رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول د بحث نه پس وقول الله وقول الله عز وجل. او په دې باندې ما تاسو ته خبره کړې وه چې دا هذا قول الله دی، په څه باندې عطف دی، او که قول الله شي نو د په څه باندې به د دې عطفي. او اوس راځو آیت ته انا اوحینا الیک کما اوحینا. د دې آیت په ذکر کولو سره سوال دا پیدا کیږي چې د دې آیت په دې ځای کې ذکر کولو څه مقصد دی. نو ځینې علماء کرام فرمایي چې دا تبرکن، یعنی امام بخاری رحمه الله کله کله آیت تبرکن ذکر کی، یعنی آیت نه تبرک اخلی لپاره د تبرک ذکر کی. او ځینې وایي چې دا اصالتن ذکر کړی دی. امام بخاری دا واضحوي چې را روان احادیثو لپاره دا آیت تشریع او بنیاد دی، یعنی دا آیت بنیاد دی او دا شپږ احادیث د دې لپاره تفصیل دی. اوس سوال دا پیدا کیږي چې په ابتدا د کتاب کې وجه د تخصیص د دې آیت سره، ابتدا د کتاب کې وجه د تخصیص د دې آیت سره
محدثین فرمایي چې دا آیت مشتمل دی په نوعیت د وحی باندې. او امام بخاری باب راوړی دی په کیفیت د ابتدا د وحی باندې. باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو یو مبدأ زمانی دا او یو مبدأ کیفیت دی. مخکې مونږه په دې باندې بحث وکړو. مبدأ د وحی زمانه د نوح علیه السلام نه وه، او نوح هغه اولینی پیغمبر دی چې الله تعالی هغه ته وحی کړې وه. نو څه مقصد شو؟ مقصد د آیت دا شو چې نوح هغه اولینی پیغمبر دی چې مونږ هغې ته وحی کړې وه، او ای پیغمبره مونږ تا ته وحی کوو په داسې طریقه څنګه چې مونږ نوح ته کړې وه، او ای پیغمبره مونږ تا ته وحی کوو په داسې طریقه څنګه چې مونږ نوح ته وحی کړې وه. نو اشکال ختم شو. نو دا آیت لوازمات د وحی نه دی، ځکه چې په دې کې مبدأ زمانی مبدأ زمانی ابتدا د وحی د زمانه د نوح علیه السلام نه، او کیفیت د وحی په دې کې بیان شوی دی. او امام بخاری باب څنګه راوړی دی؟ باب کیف کان بدء الوحی. امام بخاری باب راوړی په کیفیت د ابتدا د وحی باندې. نو چې کله مبدأ زمانی هم پکې ذکر شو او مبدأ کیفیت هم پکې ذکر شو، مبدأ زمانی دا چې نوح هغه پیغمبر دی چې مونږ هغې ته په اول ځل وحی کړې وه، دارنګې مونږ تا ته هم وحی کوو. نو په دې کې اشاره د کیفیت د وحی ده. نو اشکال ختم شو. بله نکته په دې کې دا ده چې دې آیت نه لوازمات د وحی ثابتېږي، او علماء کرامو لوازمات د وحی درې شمارلي دي چې درې دي. یو مرسل چې رب العزت دی، یو مرسل الیه چې نوح علیه السلام دی، او یو رسالت او واسطه چې فرشته ده. ابتدا د وحی د نوح علیه السلام ته، او نوح ابتدا د وحی نوح علیه السلام ته له طرفه د الله. نو مرسل شو الله، انا اوحینا مرسل. او په طرف د نوح علیه السلام وحی نو مرسل الیه نوح علیه السلام، او واسطه جبریلو فرشتہ وا. نو الله دلته هم مرسل له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرسل الیه ده، او واسطه جبریل. نو د آیت د باب سره مناسبت پیدا شو. او ځینې علما فرمایي چې بدی کې یو بل نقطه ده چې نوح علیه السلام ته چې کله الله جل جلاله وحی کوله نو درې حالت وو. یو تکلیف د نوح علیه السلام، یو صبر د نوح علیه السلام، او یو غلبه د نوح علیه السلام.
یعنی نوح علیه السلام ته په هغه زمانه کې وحی شوی و چې خلکو ورته تکلیف ورکړو. نو تا ته هم په داسې وخت کې وحی شروع شو چې خلکو تا ته تکلیف درکول شروع کړ. نوح په تکلیفونو صبر کړو، نو اے پیغمبر ته به هم په تکلیف صبر کړي. نوح په خپل قوم باندې غالب شو او ته به هم غلبه مومي. او زینو د شیخ الهند رحمه الله تعالی یو قول نقل کړی دی چې ډېر بلیغ قول دی، ډېر جامع قول دی. حضرت شیخ الهند فرمایي چې په دې آیت کې 3 قسمه وحی ته اشاره ده. یو وحی د امور معاشرت، ابل ورځ ما تاسو ته څه اصطلاحات د فلسفي وړاندې کړي وو: تهذیب اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن، خلافت کبرا. یا د شاه ولی الله رحمه الله تعالی په اصطلاح کې دې ته ارتفاقات 4 ویلی شي: ارتفاق اول، ارتفاق ثانی، ارتفاق ثالث، ارتفاق رابع. او شاه ولی الله رحمه الله تعالی په حجت الله البالغه کې بده سره تفصیل سره بحث کړی دی. خو ما تاسو ته الته ویلی دي او تاسو ته ما ویلی چې بیا زه راځم نو بیا به زه په دې خبرو باندې تفصیل نه کوم. نو حضرت شیخ الهند فرمایي چې وحی په 3 قسمه ده. یو وحی د امور معاشرت، یعنی آدم نه تر نوح علیه السلام پورې وحی د امور معاشرت وا. کرونده به څنګه کوي، پټې به څنګه کوي، د موسم و حالات، د آلات او د اوزار استعمال، اخلاق، گفتگو، طریقه د واده، دا ټول شي نه چې دا پس کې راځي امور معاشرت کې راځي. او نوح نه وحی د امور شریعت شروع شو. حضرت شیخ الهند رحمه الله تعالی فرمایي چې انسان باندې 3 حالات راځي: یو د بچپن، د وړوکوالي، یو د ځوانۍ او یو د بوډاوالي. صحیح شو؟ انسان چې وړوکی نو هغه ته به ته څه کوې؟ د اوزارو استعمال به ورته ښیې چې پیاله داسې نیول کېږي، اوبه داسې څښلی کېږي، روټۍ داسې خوړل کېږي، کرونده داسې کېږي، پټۍ داسې کرل کېږي. او یو حالت د ځوانۍ، نو چې کله انسانیت په وړوکوالي کې و، درجه د طفل وه، د بچي وه، نو هلته وحی د امور معاشرت کې ده. او چې کله انسانیت د وړوکوالي نه دینه معلومیږي چې حضرت شیخ الهند رحمه الله تعالی په فلسفه د شاه ولی الله باندې ژور نظر دی. او چې کله انسانیت ځوانۍ ته ورسېده، تدبیر منزل شروع شو، ارتفاق ثانی شروع شو، یو کلی جوړ شو، او اوس ورته یو نظم و انتظام پکارو. یو اصول فطرت ورته پکارو، او هغه شیونه چې هغه منکراتو د اصول فطرت سره تضاد پاغي باندې رد پکارو. نو اوس نوح علیه السلام راغی او دا تر ابراهیم علیه السلام پورې. ما تاسو ته بل ورځ ویلي وو کنه چې یونانیان وایي چې بین الاقوامي دور زموږ نه شروع شوی دی. افلاطون او سقراط او بقراط او د هغې جمهوریه کتاب
ټیک شو. دا مونږ او تاسو چې وایي چې سکول لفظ دی، سکول، دا سکول چې دی دا د افلاطون د زمانې نه دا لفظ شروع شوی، دا د انګلیش لفظ نه دی، د انګریزي. ټیک شو. هغه اول یو مدرسه جوړه کړې وه چې هغې ته به سکول وایي، سکول. نو هغوی د بین المللیت د بین الاقوامیت دعوه کوي. خو صحیح خبره او سمه خبره دا ده چې وحی الهی د ابراهیم علیه السلام ذکر کړی دی چې انا جعلناک للناس اماما. اے ابراهیم ته مونږ د انسانیت لپاره امام جوړ کړی. دور د بین الاقوامیت شروع شو، انسان عقل بالغ شو. نو امور معاشرت د آدم نه تر نوح پورې او امور شریعت وਹੀ د نوح نه تر ابراهیم پورې او د ابراهیم علیه السلام نه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. نو درې حالت بیان شول. او بلم نقطه د رد منکر دی. نو مخکې انبیاء ته وحی کېده د امور معاشرت چې انسانیت په مثال د طفل د بچیو، او د امور شریعت وحی ابتدا وشو د نوح علیه السلام نه. نو ځکه الله جل جلاله فرمایل کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. نوح نه مخکې پیغمبران انبیاء اولینی چاته چې رسالت ملاو شو او رد د منکر شروع کړو نو هغه نوح علیه السلام. نو اشکال ختم شو. شیخ الهند رحمه الله بشمار رحمتونه د هغه په قبر باندې مسله حل شو. او اوس راځو په آیت کې چې کم باسو پاغي باندې ما تفصیل کړی دی او سو اوس وشو نو ختم شو. ما تاسو د طریقه د عبارت یا د حدیث د تیرولو خودلې و د استاد په مخ کې. پدې الفاظ سره چې وبالسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری الجوفی البخاری یقول حدثنا. دا تاسو ته ما ویلیو. او بیا په هر حدیث کې دا عبارت ویل مشکل شنو وبه قال صحیح شو. او بیا لفظ د حدثنا او حدثنی اخبرنا اخبرنی وضاحت ما تاسو ته کړو. نو امام بخاری رحمه الله تعالی فرمائی حدثنا الحمیدی منتدا حدیث بیان کړي دي شیخ حمیدی فرمائی حدثنا سفیان منتدا حدیث بیان کړي دي سفیان فرمائی حدثنا یحیی بن سعید الانصاری منتدا حدیث بیان کړي دي یحیی بن سعید انصاری. اغا فرمائی قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی ما تا دا حدیث ذکر کرے دے محمد بن ابراہیم التیمی انہو سمع علقمت بن وقاص اللیسی اغا اورید لے دا حدیث دا علقم بن وقاصنا. علقم بن وقاص فرمائی سمعت عمر بن الخطاب علی المنبری ما پدا سی حالت کې دا حدیث ورد عمر بن خطاب رضی الله عنه چې هغه په منبر باندې ناستو
دی وجنه دی حدیث ته حدیث منبر هم وای مخکې به بیا زه وایم انشاءالله. عمر بن خطاب فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ما اورېدلی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل انما الاعمال بالنیات، بېشکه د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. و انما لامرئ ما نوى، بېشکه ملاویږي بله پاره د هر یو انسان هغه چې د نیت کړی وي. فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها، هغه سړی چې د هغې هجرت وي لپاره د حاصلولو د دنیا نو ورسیږي د ته دنیا. او الی امرأة ینکحها، او یا یې هجرت کړې وي لپاره حاصلولو د ښځې نو دی به نکاح وتړي. فهجرة الی ما هاجر الیه، پس هجرت د هغه معتبر دی په طرف د هغه څیز چې ده ورته هجرت کړی وي. ٹھیک شو. په دې حدیث کې دا کثیر المباحث حدیث دی او ځینې بحثونه په دې کې ډېر ضروری دي. اولینې بحث په دې کې دا دی چې د دې حدیث د ترجمة الباب سره څه نسبت دی. او دویم به موږ د دې فضیلت د حدیث بیانو، او دریم به شان ورود د حدیث چې دا حدیث په کومه موقع باندې ویلی شوی دی او واقع سوا د دې سبب سو. دریم به مونږ د دې حدیث نمونه چې کوم مشهور نمونه دي هغه به وایو. څلورم چې دا امام بخاري رحمه الله څو ځل په بخاري شریف کې راوړی دی چې هغې ته په د محدثینو په اصطلاح کې وایي عدد المخرجات فی البخاري، عدد المخرجات فی البخاري. او دا اغې نه پس چې دی موږ به په دې کې چې کم راویان دي په هغو راویانو باندې به بحث کو او بیا به د حدیث وضاحت کو. نو دې حدیث د ترجمة الباب سره څه نسبت دی؟ او بل یو بحث پاتې شو چې د دې حدیث چې امام بخاری رحمه الله تعالی د خپل کتاب ابتدا په دې حدیث سره ولې کړې ده. نو محدثین فرمایي چې امام بخاری رحمه الله په ابتدا کې څه دا حدیث راوړو چې نصیحت کوي محدث او طالب ته اصلاح د نیت، چې د دنیا شهرت مال او دولت به مقصد نه وي بلکې حصول علم به مقصد وي، صرف د الله تعالی د رضا حاصلولو لپاره یو خدا. بل ځینو علماو لیکلي چې امام بخاري رحمه الله د خپل نیت اظهار کوي چې بخاري ما د شهرت لپاره نه دی لیکلی بلکې بخاري لیکل صرف د الله تعالی د رضا لپاره دی.
او یو نکته علماء بل لیکلي چې امام بخاری په ابتدا کې ځکه دا حدیث راوړو چې نصیحت کوي محدث او طالب ته اصلاح د نیت. ٹھیک شو چې ما تاسو ته ووې او د دې حدیث ما قبل سره تعلق دا دی چې ابتدا د وحی نوح علیه السلام ته شوی و او مقصد د وحی اخلاص په عمل کې د الله جل جلاله لپاره دی. څه مقصد دا چې مقصد د وحی اخلاص دی. نو دی وجنه ابتدا د کتاب کې چې دی دا حدیث راوړو چې مقصد د وحی څه شی دی؟ اخلاص دی. او ځینې وایي چې امام بخاری رحمه الله تعالی دا حدیث د انما الاعمال بالنیات ولې په ابتدا کې راوړو؟ د شیخ حمیدی نه ولې روایت کو؟ نو شیخ حمیدی مکی دی او ابتدا د وحی د مکی نه شوی و. او ځینې وایي چې ابتدا د وحی په حال د هجرت شوی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې ناستو او وحی راغله. خودل د یو خبر از دکې امام بخاری رحمه الله تعالی دا حدیث چې دی دلته په مختصر راوړی دی. ما تاسو ته بل ورځ ښودلی و فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. دا الفاظ په دې حدیث کې نشته. نو په امام بخاری رحمه الله باندې اعتراض دی او دلته اشکال پیدا کیږي چې امام بخاری دا حدیث مختصر ولې راوړی دی دلته. چا ویلی دی د خطبه په تور راوړی دی، چا ویلی د تمهید په تور راوړی دی. خو ډیر خسته جواب چې دی هغه د حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی دی. نخبة الفکر تاسو سره موجود دی، هغه کس دی. حافظ ابن حجر فرمای چې د امام بخاری رحمه الله تعالی په نسبت اختصار د حدیث جایز دی. او ان شاء الله ما تاسو ته ویلی هم دی په مقدمه اصول حدیث کې او بیا به دې باندې چې کله موضوع راشي نو زه به تفصیل سره بحث کوم. ښه دا ځان سره نوٹ کې چې په دې باندې به یو ورځ بحث وکم. نو ځکه په ابتدا نو ځکه دا حدیث په اختصار سره راوړو چې امام بخاری دا ظاهروي چې اختصار زما په نس باندې جایز دی. دا خسته جواب شو. او اوس پاتې شو فضیلت د حدیث. تمام فقهاو کې هر فقيه په دې باندې حدیث باندې څه نه څه فرمایلی دي. او مشهور قول د امام شافعي دی چې دا حدیث نصف العلم دی. او ځکه دی وایي چې د اعمالو تعلق د بدن سره وي او یا د قلب سره یعنی د زړه سره. که چېرته د اعمالو تعلق د جوارحو سره وي نو بدني عبادات به وي، او که د قلب سره وي نو قلبي عبادات. او د نیت تعلق د قلب سره دی نو د دې وجې نه دا نصف العلم دی. او ځینو دې ته ثلث العلم ویلی دي دې حدیث ته. امام احمد بن حنبل رحم الله فرمایي چې د اسلام اصول 3 احادیث مبارکه دي. یو حدیث الحلال بین والحرام بین، ان شاء الله دا به تاسو راځي په کتاب الایمان کې مخ کې غالبا. او واقعي چې په دې حدیث باندې د اسلام د اسلامی شریعت دارو مدار دی. ډېر عجیب حدیث دی. ان شاء الله په دې باندې لوی بحث دی. ان شاء الله په خپل ځای کې به کوو. حلال واضح کړی شوی دي او حرام واضح کړی شوی دي. وبینهما مشتبهات، نو په دې مابنځ کې څه شی دي؟ دا څه شی دي؟ مشتبه دي. دا حدیث دی. او بل حدیث امام احمد بن حنبل فرمایي چې 3 حدیث د اسلام د اصول نه دي. یو حدیث هو الحلال بین والحرام بین شو. بل حدیث من احدث فی امرنا هذا
ما لیس منه فهو رد، دا حدیث دی. او درم حدیث فرمایي چې انما الاعمال بالنیات دی. او محدثین فرمایي چې دا حدیث باغو احادیثو کې شامل دی په کومو چې د اسلام دار و مدار دی. صحیح شو؟ خوندوره خبره شو. اوس اسما د دې حدیث یا اسم الحدیث څه شی دی؟ یو خبره یې را شو. ګورئ شان د ورود د دې حدیث، د حدیث سبب څه جوړ شوی او چې بیان شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زبان مبارک نه فرمایلی دی. ما تاسو ته ذکر کړی یو سړی و هغه واده کو یو ښځې سره، ام قیس نوم یې و، او دا په صحیح سند سره د عبدالله ابن مسعود نه نقل شوی دی په طبراني کې. هغې ورته شرط ایښی چې هجرت وکړه او د سره نکاح کومه. نو هجرت یې وکړو، نکاح یې وکړه، نو ځکه ته مهاجر ام قیس وایي. په دې کې بیا ډېر سوالات دي چې دا نکاح خو مباح دی او یو شی دی او بل شی دی. بهرحال مختصر په ذهن کې دا کېنوئ چې د دې شان د دې حدیث د بیانولو دا سبب جوړ شوی و مهاجر د ام قیس. او بل مبحث په دې کې دا دی چې د حدیث نمونه څه دي. دې ته حدیث المنبر وایي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې ناستو. علقمه بن وقاص وایي ما د حدیث داغه نه اورېدلی دی په داسې حال کې چې هغه په منبر باندې ناستو. نو دې ته حدیث المنبر وایي. دې ته حدیث النیه وایي. حدیث النیت انما الاعمال بالنیات. او دې ته حدیث الهجره وایي. دې کې بیان د هجرت دی. عدد المخرجات دا حدیث په بخاری کې 100 ځای راغلی دی. دا حدیث په بخاری کې په جلد اول کې 4 ځای راغلی دی او په جلد ثانی کې 3 ځای راغلی دی. ټول دا وزل راغلی دی. په کم ځینو کې راغلی خبره ډېره لویه شو. انشاءالله بیا بدې باندې اوس چې سفر وړو نو بیا ټایم زیات تېرېږي. او اوس راځو د دې حدیث په رواتو باندې. د دې حدیث د رواتو نه اول شیخ حمیدی دی. او حمیدی دو دی. دا چې کوم حمیدی دی دا ابو بکر عبدالله بن زبیر الحمیدی المکی دی. د امام شافعي د شاګردانو نه دی. د یو کتاب لیکلی مسند الحمیدی په 2 جلدونو کې چاپ شوی دی. او دویم حمیدی چې دی هغه ابو عبدالله محمد بن ابي نصر الحمیدی الاندلسي دی. دا د مکی اوسیدونکی دی. شیخ حمیدی چې کوم په حدیث کې ذکر شوی دی. او دا دویم حمیدی چې دا د اندلس اوسیدونکی دی. او د وفات کې مختلف اقوال دي او راجح قول 443 دی. د یو کتاب لیکلی الجمع بین الصحیحین. د حمیدی نه پس چې کوم راوی راځي هغه نوم سفیان دی. او دا سفیان بن عیینه دی بن میمون الکوفی د کوفی اوسیدونکی دی. او وفات 198 هجری کې شوی دی. او دوهم چې دی هغه سفیان بن سعید بن مسروق ثوری دی. سفیان ثوری چې وته وایي دا د سفیان بن عیینه استاذ دی. او وفات په 101 هجری کې شوی دی. او ما تاسو ته بل ورځ د محدثینو یو قاعده بیان کړې وه چې کله اسماء مطلقه ذکر کړي نو اشهر به ورنه مرادي. اشهر خو سفیان ثوری دی، خو دلته سفیان بن عیینه مراد دی. ورپسې یحیی بن سعید دی، د مدینې اوسیدونکی دی. انصار د مدینې نه دی، مدینې نه دی. نیکه صحابي دی. د نیکه نوم قیس بن عمرو. په دې کې بیا یو بحث دی. دا ما تاسو ته غالبا چې ویلی و چې الانصاري
دا صفت چاته دی؟ یحیی ته دی او که سعید دی؟ د محدثینو په نیز باندې دا صفت یحیی ته دی او د نحوینو په نیز باندې دا متعلق د سعید دی. نو که صفت یحیی ته شي نو الانصاری یو بشي، او که متعلق د سعید شي نو الانصاری بشي. نو دلته به مونږ څنګه وایو؟ یحیی ابن سعید الانصاری. بهر حال دا یو نقطه ده. ورپسې محمد بن ابراهیم التیمی دی، محمد بن ابراهیم بن حارث بن خالد التیمی او د تابعی دی. نور حدیث کو به ان شاء الله د په حالات خبره کو دلته خبره لوي شو. علقمه بن وقاص اللیثی د لوی تابعینو نه دی، زینو ورته صحابي ویلي خدا قول صحیح نه دی، د کبارو تابعینو د لوی تابعینو نه دی. او اوس د رواتو خبره ختمه شوه. د عمر رضی الله عنه خبره ده. عمر حالات چانه پټ نه دي، مناقب پټ نه دي. عمر دی امیر المؤمنین دی. اول ځل په دې لقب باندې چې دته لقب ملو شوی په صحابو کې هغه همدغه شخصیت دی، امیر المؤمنین. او اوس وضاحت د حدیث. د اصول حدیث نه دا حدیث چې دی غریب دی. ما تاسو الته حدیث نسبی، غریب نسبی، غریب مطلق په مقدمه د اصول الحدیث کې ویلي دي، الته وګورئ. خدا په ذهن کې کینه وي چې غریب حدیث په صحت څه اثر نه غورځي. د طالب علم په صحت نه، د حدیث په صحت باندې. او دا حدیث صرف د عمر رضی الله عنه نه نقل لے. وضاحت د حدیث یا تشریح د حدیث. انما الاعمال بالنیات. پدې باندې خو تاسو پوهیږئ چې انما دا کلمه د حصر ده او متکلم پاغه ځای کې راوړي چې خپل کلام په حقانیت او رښتینوالي باندې ورته پوره یقین وي. بېشکه د اعمالو دار و مدار په نیت باندې دی. الاعمال جمع د عمل لا، او عمل فعل اختیاري ته وایي او صدور ذوی العقول نه کېږي. او د فعل اختیار، د فعل اطلاق، عمل اختیاری او غیر اختیاری دواړو باندې کېږي، ځکه چې فعل عام دی. او دویم فرق، یو عمل دی او یو فعل دی. عمل په دلالت باندې دوام کوي. په مخکې په حدیثو کې به تاسو راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام هر هغه عمل به نبی علیه السلام فرمایل چې خوښ دی د الله جل جلاله چې هغه لږې وي خو همیشه. نو عمل په دلالت باندې دوام کوي او فعل چې دی دا د دلالت په نفس ظهور باندې دلالت کوي، په نفس ظهور باندې دلالت کوي. او عمل چې دی دا په دوام باندې دلالت کوي. لکه قرآن حکیم کې الله فرمای الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نو عملوا الصالحات کې لفظ د فعل ولې رانوړو؟ په عملوا الصالحات کې معنا د دوام ده. وعملوا الصالحاتو کې څه شی دی؟ معنا د دوام ده. زه کوشش کوم چې دلته تاسو یو حدیث راوړم او بیا به ان شاء الله مخکې سبق وایو چې تاسو ذهن په اخلاص یو کراوانه وختو نو بیا به ان شاء الله بیا بل ورځ وایو. ښه
بهرحال بیا به ان شاء الله باغی باندې خبره کو. اوس دغه د معنی د نقشه غلطه شوې ده. اوس راځو بحث د نیت ته. انما الاعمال بالنیات. نیت په لغت کې قصد او ارادی ته وایي. او نیت په اصطلاح د شریعت کې توجیه القلب نحو الفعل ابتغاء وجه الله تعالی ته وایي. متوجه کول د زړه په طرف دا غفل لپاره د لټولو رضا د الله جل جلاله. دې ته څه وایي؟ نیت وایي په اصطلاح د شریعت کې. خو یو خبره ذهن کې کېنوي چې یو نیت دی او یو اراده ده. نیت هر هغه عمل چې معلل بالاغراض وي او فعل مطلق عمل ته وایي، غیر معلل بالاغراض وي. څه مقصد؟ یعنی په اراده کې چې کوم شی اراده کولی شي هم هغې ته عملي جامه اغوستل وي. د کوم شي چې اراده وکړی شي هم هغې ته عملي جامه مقصود هغې ته عملي جامه اغوستل وي. د اراده کوونکي غرض پکې نه وي. او نیت سره غرض چې دی عموما ذکر کولی شي. لکه یو سړی وایي نویت لکذا مادې لپاره نیت وکړو. د نیت نسبت رب ته نشي کېدلی. داسې نشي ویلی یو سړی چې نه والله الله نیت وکړه، بلکې اراد الله سبحانه وتعالی، الله تعالی اراده وفرمیله. بهرحال په دې باندې ما تاسو تفصیل بحث کړی. او دلته یو اشکال پیدا کیږي چې د حدیث نه مراد نیت لغوي دی که نیت شرعي مراد دی. نو دلته مراد نیت لغوي دی ځکه چې فمن کانت هجرته الی الله ورسوله کې ابتغاء وجه الله لحاظ ساتلی شوی دی، د الله د رضا لحاظ سره تلی شوی دی. فمن کانت هجرته الی الله ورسوله فهجرته الی الله ورسوله. نو د ابتغاء وجه الله لحاظ ساتلی شوی دی، رضا د الله جل جلاله لحاظ ساتلی شوی دی. ومن کانت هجرته الی دنیا کې نه دی ساتلی شوی، نو ځکه دلته دا نیت لغوي مراد دی. او ځینې علما فرمایي چې انما الاعمال معنا وجود الاعمال کوي، چې دا غلط دی. ځکه چې اکثر کارونه لکه پرون ما تاسو ته مثالونه درکړي، نیت ته حاجت نه لري. تا سره پین دی په لاس کې، پنسل چا سره دی لاس کې ونیسې پنسل وغورځوه، ودې غورځو، تا خو نیت نه وکړې. یا دا کلمه د حصر ده. دلیل دا دی چې لا عمل الا بنیه. نو معلومه شو چې نفي د عمل د بغیر د نیته، یعنی نیت نه بغیر عمل نشي کېدلی. د دې جواب دا دی چې حدیث نه مراد نفي د عمل بغیر د نیته نه ده، بلکې نفي د حکم بغیر د نیته ده. نفي د حکم بدون نیت ده، بغیر د نیت ده. او بیا علما دا حکم په دوه قسمه تقسیم کړ دی، یو حکم دنیاوی دی، یو حکم اخروی دی. حکم دنیاوی صحت دی او حکم اخروی ثواب دی. نو یو معنا شو صحت الاعمال بالنیات. او دغه د شوافی په نسبت باندې دی. شوافی سوی امام شافعی رحم الله چې دا اصل کې دی صحت الاعمال بالنیات، او یو معنا د دې ثواب الاعمال بالنیات شو، او د احناف په نسبت باندې ثواب الاعمال بالنیات دی.
نو چې صحت الاعمال بالنیات شي نو د امام شافعي او د شوافیو په نسبت باندې بغیر د نیت او دس درست نه دی او د احناف په نسبت چې کوم ثواب پاو دا څه باندې ملاویږي ولی د احناف په نسبت ثواب الاعمال بالنیات دی هغې نه هغه محرومه شو باقي او دسې وشو په دې باندې تاسو ته مالوی بحث کړی بشمار رحمتونه دی علامه انور شاه کشمیر رحم الله په قبر باندې دا نقطه علامه انور شاه کشمیر رحم الله واضح کړی دا انور شاه کشمیر رحم الله فرمایي چې دینه مراد مدار د اعمالو دی کچیر نیت خوي نو عمل بخوي او عند الله به مقبولي او کبدوی نو عند الله به مقبول نه او باعث ته عذاب بوي لکه ام المؤمنین یو حدیث بتاوس ترازی یبعثون علی نیاتهم خلق به د خپل نیتونو په مطابق باندې پاسي د قیامت په ورځ دا بتاوس ته مخ ترازی ان شاء الله امام بخاری نقل کړی دی او دا حدیث د انور شاه کشمیر رحم الله د دې نقطې تایید کړي انور شاه کشمیر رحم الله فرمایي چې یو نیت حسنه ده او یو نیت قبیحه ده او دلته وایي چې صحت الاعمال او ثواب الاعمال مراد نه دي نو نقطه حل شو او دغه خبره حافظ ابن کثیر هم لیکلې ده حافظ ابن کثیر فرمایي چې انما اعتبار الاعمال عند الله بالنیات اعتبار الاعمال دینه مراد ده د اعمال اعتبار به د نیت مطابق وي کچیر نیت خوي نو عمل به معتبري او که نیت خنوي نو عمل به غیر معتبري لکه تاسو به یو واقع اوریدلی قرآن حکیم فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم ٹھیک شو سورة الممتحنہ حاتب بن ابی بلتع یو بدری صحابی دے دتا معلومات کی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه باندې حمله کړي د اولاد اهل او عیال په مکه کې د خطولی کا یو بوډه ته ورک ا بوډه په سر کې خودو په وختو کې پټ گاو روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګی دا بزره وਹੀ نو علی رضی اللہ عنہ او مقداد او زبیر رضی اللہ عنہ اولیگل چې په فلانکی مقام کې خاخ چې خاخ ورته وي الته به دا ښځې او د هغې سره به خط او دا خط ونه راوالی بهرحاله خط یې راوړو ورنه عمر رضی الله عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیل ای د الله رسوله اجازت راکړه چې د دې سړي سر قلم کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ندی نمخ کے حاتب بن ابی بلتا فرمائی اے دا اللہ رسولہ ازما مبارک کی جلدی مکوئے پالا قسم ما تا دی خبر معلوماتو چې د الله پیغمبر با غالب کیږي خو زما احیالو بچی په مکه کې ما ویل چې راځه ته په مکی والا باندې احسانو کا کچرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه باندې حملو کې داسې نه چې زما اهل او عیال ته نقصان ورسوي ما ته خود دې خبرې بالکل یقینو چې د الله پیغمبر والله غالب کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمایل بدری صحابی دے نیت خو نیت څنګه خو بیا پدې کې او بل جمله د مخ کې و انما الامر ما نوا بس ته کنه یار ډیر سبق مو وینن
څومره پته ده نشته چې څومره دی. او زه به دا لږ به ووایو بیا به ختم کو بس. وانما لامرئ ما نوى په دې جمله باندې د محدثینو په خپل منځ کې لوی بحث دی چې دا جمله تاسیسی ده او که دا جمله تاکیدی ده. ځینې علما وایي چې دا جمله تاکیدی ده لپاره د ما قبل جملې د انما الاعمال بالنیات لپاره. مقصد د حدیث بیان د اهمیت د نیت دی. چې د حدیث نه اهمیت د نیت واضح شي. خو اکثر محدثین وایي چې دا جمله تاسیسیه دا تاکیدیه نه ده. نو کچیرې اوس دا جمله مونږ تاسیسیه ومنو نو دا خو دوه جملې شوې او هر کله چې دوه جملې شوې نو دوه مقصدونه شول. انما الاعمال ځان له مقصد شو او وانما لامرئ ما نوى دا ځان له مقصد شو. اوس په دې مقصد کې د علماو بحث دی. ځینې علما وایي چې انما الاعمال بالنیات جمله عرفیه عقلیه ده. جمله عرفیه عقلیه ده او دویمه جمله مقصودیه شرعیه ده. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لكل امه امین لكل امه امین هر یو امت لپاره یو امین دی او امین هذه الامه ابي عبیده بن جراح. د دې امت چې امین دی ابو عبیده بن جراح دی. یا یو بل جملې نه لكل شيء زینة وزینة الرجال باللحى د هر یو شي لپاره زینت دی او زینت د نرانو چې دی هغه په ګیرې سره. نو اوله جمله عرفیه عقلیه ده. دویمه جمله څه شی دی وزینة الرجال باللحى جمله مقصودیه شرعیه ده. خو لیکن ځینې علما وایي چې انما الاعمال سره نفس سے اهمیت د نیت مقصد دی او وانما لامرئ سره مقصد د نفي د نیابت په نیت کې دی. مقصد د نفي د نیابت په نیت کې دی چې دا نیت داسې عمل دی چې په دې کې د بل چا نیابت نشي شاملېدلی. یعنی دا نه چې نیت تا کړي او عمل زه کومه نیت ما کړي عمل ته کې ځکه یې وفرمیل چې انما لامرئ ما نوى. هر چا لپاره خپل خپل نیت دی. ځینې علماء کرام فرمایي چې انما الاعمال کې بیان د ضرورت د نیت دی او په دویمه جمله کې بیان د مقدار د نیت دی. هر سړی ته عمل کې ضرورت نیت دی. اوس دا ستا پورې اړه لري چې څومره نیت دی کړی دی. وانما لامرئ ما نوى مقدار د نیت. انما الاعمال کې بیان د ضرورت د نیت دی او په دویم کې مقدار د نیت دی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله دا به زر وای ځکه خبره ډیره لوی شو په دې باندې چې مونږ بحث کړی خو نن مې یو ځل بیا چې تاسو ځین کې دا خبره کینی. فمن كانت هجرته الى الله په دې کې د درې شینو ذکر شوی. هجرته عمل له الى الله نیت ده. فهجرته الى الله ورسوله ثمره ده. نو دا د دویمه جملې لپاره تفصیل شو. اوس راځو د بحث ته چې هجرت په لغت کې څه ته وایي. هجرت ترکولو ته وایي پرې ښودلو ته. او په اصطلاح کې هجرت په دوه قسمه دی. یو هجرت باطینی دی یو هجرت ظاهری دی. مخکې به تاسو ته حدیث راځي په کوم ځای کې په کتاب الایمان کې من هجر ما نهى الله عنه. یا تاسو په مشکات کې ویل دي من هجر الخطايا چا چې ګناهونه پرې خودل دا هجرت باطینی مثال لې.
او د هجرت څو قسمونه دي چې ځینې مشهور علما کرامو ذکر کړي دي. یو هجرت من دار الخوف الى دار الامن دی، د دار الخوف نه دار الامن ته هجرت کول. مکه دار الخوف مسلمانانو تکلیفو هجرت ابشي ته وش، اسلام خو نو په ابشه کې، خو دار الامنو دعوت عبادات او ازادي وا، دعوت د اسلام عبادت ازادي وا. دار الامنو سر و مال او جان او حیات د مسلمانانو پکې امنو. یو ول هجرت من دار الكفر الى دار اسلام دی، خو قبل فتح مکه. مثال ورکو لکه مسلمانانو د فتح مکې نه مخکې کم ځای ته هجرت کړو؟ مدینې ته. ایو الهجرت من دار البدع الى دار السنه دی. یو داسې د بدعت نظام، بدعت مکفره، لوی بدعات چې انسان کفر ته مجبورې باغې باندې داغې نه سړی هجرت وکړي دار السنت طرف ته چې ایمان محفوظ. یو الهجرت من دار المعصیه الى دار الطاعه دی چې بدی کې ایمان کامل شي. او یو الهجرت عام دی لطلب حصول التجاره، لطلب العلم او د نور شینو لپاره. لکه څنګه چې هجرت کړو مهاجر د ام قیس د نکاح کولو لپاره. نو ان شاء الله دومره سبق کافی دی، او ان شاء الله دې کې چې کم باس پاتې کېږي هغې باندې بیا باس کوو. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.